چې الله د باندې رحم وکړي او دومره مال او جایداد تاله درکړي چې تا د دې اهل جوړ کړي چې ته بل مسلمان ورور ته چې حاجتمند دی ته هغه ته قرض ادا کړي، نو قرض ته هغه ته ورکړه، قرض پیسې ته هغه ته ورکړه چې د هغه ضرورت په دې باندې پوره شي. ځکه د دې ډېر زیات دغه راغلی دی، د دې ډېر زیات ثوابونه راغلي دي چې د انسان ته ثواب ملاوي. بیا چې هر کله ته قرض هغه ته ورکړي، اوس ته وګوره نو که دغه کس دا غریب وي نو د ته مهلت ورکړه، مثلا 10 ورځې نیټه مقرره ده، نو ته دله مهلت لږ نور هم زیات کا چې نورې ورځې تېرې شي وي چې کله د سره پیسې برابر شوي بیا راله راکړه. که چېرته ډېر غریب وي هغه او د ستا وس او طاقت وي نو ته هغه ته دا قرض معاف که په دې بدله الله اجر درکوي. ځکه حدیث مبارک کې راځي د ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت دی، هغه وایي چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې یو سړی چې هغه به خلکو ته مهلت ورکو او خلکو ته به قرض معاف کو او خپل نوکرانو ته هم دا خبره کوله چې کله تاسو یو کس ته لاړ شئ او هغه غریب وي نو هغه ته معافي چې کوم قرض نو قرض هغه ته معاف کوئ. نو بیا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کله بیا هغه سړی مړ شو د مرګ نه وروسته الله تعالی ته مخې ته لاړ نو الله تعالی هغه انسان معاف کړ. نو د دې حدیث مبارک نه اهمیت د دغه خبرې معلومیږي. د دې وجه نه د دې خاص خیال ساتل پکار دی. الله به موږ احسان وکړي چې ته قرض ورکو نو بیا قرض مهلت ولا ورکو یا الله موږ ته وس او طاقت راکړي نو قرض هغې ته معاف کو.